السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو اوریدونکو، نن به موږ د حیوانات په باره کې دغه تفصیل بیان کو چې د کم حیوان خرڅلاو او اخیستل دا جایز دی او د کمغه ناجایز دی. نو د دې د تفصیل بیانولو دپاره یو قاعده او یو اصل یادول ضروري دی چې په هغه سره د ټولو حکم چې دی هغه معلومیږي. هغه دا ده چې هغه حیوانان چې د هغه څخه یو رنګه نفع هم په شریعت کې جایز نه ده، نو د هغه خرید و فروخت او د هغه خرڅول دا ناجایزه دي. مثلا خنزیر نجس العین حیوان دی، د هغه څخه یو رنګه نفع هم اخیستل جایز نه دي، نه د هغه د اجزاو څخه نفع اخیستل جایز دي. نو لحاظه د خنزیر خرڅول او اخیستل او هغه ساتل دا ناجایزه دی. او دویم، که هغه حیوانان چې د هغو څخه په شریعت کې نفع اخیستل چې وي هغه جایز وي، نو د هغه خرڅول هم جایز وي. مثلا پشي، خر، آس، وزه، غوا، دغه حیوانان د دې خرید و فروخت جایز دی. او هغه حیوانان چې د هغه دوه حیثیته وي، په یوه حیثیت سره د هغه څخه نفع اخیستل شریعت جایز کړی وي، په بل حیثیت سره د هغه څخه شریعت نفع اخیستل ناجایزه کړی وي. نو که دی چیرې په هغه حیثیت سره دغه شی واخلي چې په کم حیثیت سره د ده څخه نفع اخیستل په شریعت کې جایز وي، نو بیا د هغه خرید و فروخت جایز دی. مثلا سپی که چیرې د کښت دپاره یا د کور د چوکیداري دپاره یا د ښکار دپاره وي، نو د دغه خاطر باندې خو شریعت د ده څخه دغه نفع اخیستل جایز ګرځولې ده. نو په دغه اعتبار سره د سپي اخیستل او خرڅول دا جایز دی. او که چیرې سپی چې وي هغه په دې حیثیت سره دی واخلي چې هغه به دی جنګوي او یا شوکیه یې دی ساتي، نو په دغه حیثیت سره د سپي ساتل دا ناجایزه دی. نو په دغه حیثیت سره بیا د ده خرڅول او اخیستل هم ناجایزه دي. دغه رنګه کوترې یا نور دغه مرغان و دا شان په دغه حیثیت سره چې انسان خپل طبیعت برابر کړي، د دوی خوراکه پوره ورکوي، منځونه نه قضا کوي، د کوټو او د بامو پر سرو نه خیزي او په دې سره جوا او خمار نه کوي، نو په دغه حیثیت سره شریعت د انسان دپاره د مرغانو ساتل جایز کړي دي. په دغه حیثیت سره بیا د مرغانو اخیستل او خرڅول او د دې کاروبار کول جایز دي. خو که چیرې دی مرغانو باندې منځونه قضا کوي او د هغه رنګه پر دې باندې خمار کوي، د کوټو پر سرو خیزي، د خلکو دپاره د ضرر سبب ګرځي، نو بیا د حیوانانو ساتل، د دغه مرغانو ساتل د ده دپاره ناجایزه دي او په دغه حیثیت سره د دپاره اخیستل او خرڅول هم ناجایزه دي. دغه تفصیل په دغه کتابو کې ملاحظه کوی سئ. هندیه صفحه 114 جلد نمبر 3، شامی صفحه 260 جلد نمبر 1، امداد الاحکام صفحه 391 جلد نمبر 3، فتاوی دارالعلوم زکریا صفحه 58 جلد نمبر 5. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.